د ټول لومبه هجرت چې دی کنه دا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ کړی دی. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د ټول لومبه هجرت دا کړی دی او هجرت داسې آسان کار نه وخا دا ګران کارو. دا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او د دوی یو زوی دغه نوم سلمہ. دوی یو هجرت خزي او خاوند دواړو حبشي تم کړی وو او بیا د حبشې نه چې رالو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمہ رضی الله تعالی او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مینه هم ډېر زیاته مینه وه د دې ابو سلمہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنه. یو ځل دواړه ناستو که نه نو د ام سلمہ رضی الله تعالی عنه ته څه وایي دا ښځه ورته څه وایي وایي ای ابو سلمہ د خپل خاوند ته وایي وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي څنګه؟ وایي خبره دا کوو که نه کو چرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه نو ته به زما نه وروستو بله ښځه نه کوې او کو ته زما نه مخکې مړ شوې که نه نو زه به بل خاوند نه کومه چې جنت کې دغه دوه په دوه یو. دا مشوره یې وکړله. نو د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه څه فرمایي دا خاوند یې ورته وایي وایي ای ام سلمہ کو ته مړه شوې زما نه مخکې که نه نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کومه. خو که زه ستا نه مخکې مړ شومه نو ته بل خاوند وکړه ځکه چې ته ښځه یې نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي بیا نو زما دا فرضو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېری. ته ښځه یې ته زنانه یې نو ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ وي زما نه بغیر. نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي او ها زه سړی یم زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې او خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته که نه نو د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې روانېدو نو دا خپله ښځه ام سلمہ یې ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه نو د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده خرګنۍ چې کومه وه هغه راپاڅېدل چې موږ د خپله خور څه په تا خرڅه کړې خو نه ده مخکې د ځان سره حبشې ته به وسته او اوس دې مدینې ته روانه کړې ولې دا موږ په تا خرڅه کړې ده کو چې په خپله چېرته ګرځې خو دا به ځان سره نه بیایي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما چغې والې چې د خاوند سره زما وي دوی زه د لاسو نه ونیوم په زور یې په راښکلو کور ته به وستم چې د سره به نه ځي. زه یې پاتې کړم. چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و په دې کې د ابو سلمہ زما چې کومه خرګنۍ وه ابو سلمہ رضی الله زما د خاوند کم خاندان چې و هغې راغې وایي چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه دا بچی ورسره زمونږ دی دا ورسره زمونږ دی وایي زما د غېږې نه هغوی ماشوم به وستو. نو خاوند رانم لاړو د غېږې ماشوم یې رانم به وستو. یو کال به ما په کور کې جړل نو چې سار به شو زه به په مکه کې بار ته راوتم سارا ته به لاړم نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچې رانه دوی به وستو ما په سارا کې وی جړل. یو کال په دې طریقه تېر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو ما ته وی چې خورې ته ولې جاړې ما ورته زه په خپل خاوند پسې جاړم چې ستا خاوند کوم ځای دی ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاس را ونیوم را روان یې کړم وایي زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدئ چې ځي مدینې منورې ته که نه. نو هغه ورته وایي چې زه زموږ اجازت ته یې بوځه پسې وایي دلته کې زما پس خرګنۍ پسې راغې چې دې دا ماشوم ورکوي د غېږه ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی وایي ماشوم یې رالم راکړو چې ماشوم یې راکړو زه په اوښ سواره شوم مدینې منورې ته یوازې روانه شوم. مدینې منورې ته اوس یوازې ځمه. الله سوچ وکړه هغه لږ مزل نه دی تقریبا 4.5 کیلومتره مزل دی. مدینې منورې ته روان شوم په اوښ ناست یم د غېږې ماشوم را سره دی په اوښ ناست یم یوازې په دې غرمه کې روان یم چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم چې هغې ته ورسېدم که نه نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام دی 2 میله فاصلې سره وی هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه وی هغسې په دې اوښ یوازې ولیدم وی ما ته وایي چې خورې څه کوې پېژندم یې که نه خو یو علاقه کې پاتې کېدو وی ما ته وایي چې ام سلمہ څه کوې وی ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځمه وی ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې وی ما ورته وایي چې لا والله الا الله وبني هذا نه ما سره خو څوک نشته دی قسم په الله ما سره هیڅوک نشته لا هیڅوک را سره نشته والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی لا والله قسم بالله ما سره هیڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی و بني هذا دا وړوکی بچی مې د غېږې دی
ما سره څوک نشته یوازې روانه ما عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره واورېده که نه چې قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچی دی هېڅوک را سره نشته هغه داسې غریب نیولی شو د سترګو کې اوښکې رالې ګوره کافر دی لا ایمان یې نه دی راوړی ښه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په دغه ټایم کې لا ایمان نه دی راوړی د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او د اوښ د موار ته یې لاس کو داسې او د اوښ نه مخکې روان شو وی تبه وی چې ستړی به شو داسې نو اوښ به یې پکېنه او ما ته به چې خورې کوزه شتې وی زه به د اوښ نه کوزه شوم او اوښ به یې بوسته یو ځای کې به یې وتړه ځان له به د ونې په سوري سملاستو نو بیا به یې اوښ راوستو ما ته به یې کېناستو زما نه به لرې لاړه خوا به یې مخ کو وی ما ته به یې چې اوښ ته وخېجه اوس کافر دی لا ښه وی زه به چې اوښ ته وختم هغه بیا د اوښ موار ونیو 4.5 کیلومتر لار عثمان ابن طلحه پیدل واله او دی په اوښ باندې وی چې کله موږ مدینې منورې ته نږدې شو که نه او د قبا علاقې د ونې منې داسې ښکاره شوه د آبادي ښکاره شوه نو یې ما ته یې وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې ومومي او زه په اوښ باندې دغې ځای ته لاړه شه او زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس لاړ الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانت شریف انسان ملا تر اوسه پورې نه دی لیدلی داسې نیکمل انسان لا ما نه دی لیدلی کافر او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالی وروم کړه د عثمان ابن طلحه بیا وروسته مسلمان شوی هم دی ایمان یې راوړو بیا که نه هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت و پردی زنانه د مکې نه روانۍ په اوښ باندې مدینې منورې ته یې رسوي 4.5 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې دې زنانه ته به برندي کتلي کافر د ایمان یې نه دی راوړی راشي اوښ ورته کېنئ وایي وخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ترې روان شي هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت غیرت پکې الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوزي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په ګاون کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته ته دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته ته دې زنانم زما په شانتې غیرتي پلار شته دی د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږه ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا قمقله ده نه پوهېږي نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی خشیت الهی نه دی پاتې شوی د الله نه یره نه ده پاتې شوی معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولي چې الله ما اینی الله زما خبرې اوري زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم خو د الله نه به څنګه پټېږم چې کله دا فکر مونږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي چېرته به ګناه ونه شي خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کې خو دا مونږ په ژبه وایو الله ما اینی الله ما ګوري او بیا چې یووالی شو بیا په ګناه باندې دغه کو نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته په بره باندې نه دي کتلي نو دا هجرت څه اسان کار نه و نو لومبی هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړه مدینې منورې ته تللی دي بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذا الله پاک پیغمبر هلک هجرت کوي نو زم هجرت کوم مدینه منورې ته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر تم هجرت کولې شي اذا الله پاک پیغمبر انداخله خو په پټه پټه زینو زبم زم په پټه باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر په پټه وځه مدینه منورې ته ځان ورسوه زه خو په پټه نه ځم زه په پټه نه ځم نو نبی رسول الله سکای بس زه یو کار کوم تور راواغستا اولاد خانه کعبه نه طواف وکړو او چې طواف وکړو نو دا تور د تیک نه راوسته او کړه سره ورکو اے خلکو ما ته وګورئ زه عمر یم کو څوک مې نه پیژنې نه زه څوک یم زه عمر یم کو څوک مې پیژنې خو پیژنې مې کو څوک مې نه پیژنې وګورئ ما ته زه عمر ابن خطاب یم خلک ورته ویني مونږ دې پیژنو کنه څه چلې مدینه منورې ته روان یم هجرت کوم کو بچا کې طاقت مخې لراشه کو بچا کې زور امام نه کینو مخې لراشه عمر هجرت روان دی ځکه چې خلک په پټه د مکې نه وته کنه نو د دې هجرت کو نه عمر له بیا مخې له څوک ورتلو مخې له څوک نشو ورتلی لا دم هجرت کو بهر حال د نبی رسول الله د هجرت واقع به ان شاء الله پر روانه جمعه باندې کو الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مطلب نه دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام مونږ ته په ډیرو تکالیف را رسیدلی دی په ډیرو مصیبتونو را رسیدلی دی په دې کې ښځه خاوند جدا شوي دي په دې کې د غېږو ماشومان جدا شوي دي په دې کې د زنانو یو وخت په یو وخت پورې بل وخت په بل وخت پورې تړلې شوې ده یو خوا روان کړی شوی بل خوا روان کړی شوی په منځ دوه ټوټې شوي دي دا موږ ته داسې نه دی را رسېدلی نن چې موږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه نو چې موږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قربانی غواړي یاره د چندی ضرورت دی جماعت رغېږي مدرسه رغېږي نو موږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو نو موږ وایو دا پکې ور واچوه ټیک شو نو زما بچی چې هر سحر ځي نه د 500 نه کمې نه وړي نو موږ وایو موږ په دین اسلام مین یو ښه نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت نه دی یاره دا خو ګران کار دی ورګه مشوره به پکې وکړو مشوره به پکې وکړو او الله دې توفیق راکړي نو الله چرته تا ته توفیق نه درکړي چې تی نه پرېږدي الله څنګه توفیق ته نه ووایم ما پرېښې نو دا دین اسلام موږ ته په قربانو راغلی دا په تکالیفو راغلی دی موږ صرف د ژبې مسلمانان پاتې شو الله دې موږ د زړه مسلمانان جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا چې خسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره مننه